سلامونه ملګرو د عمران خان جیل نه رهایی انتهایی مشکله شوې ده. مشکله شوې ځکه ده چې حکومت وایي کچره دې موږ سمدا سي پریدونو بیا خو زموږ سه ویلیو نه پیدا کیږي او در ظالم زوی ډیل کوي نه چې موږ سه بیان نه جوړه کو چې عمران خان په دې وجه د جیل نه وروته چې دا ډیل کو نو ډیل هغه نه کوي نو د عمران خان گرفتاری هم ډیره ګرانه و. اوس دغه رهایی چې کوم دغه هم حکومت لګرانه حکومت وایي کو سمدا سي پریدي نو زموږ غټوله ویلیو خرابېږي. بل د مسلم لیگ نون یو لیډر چې کوم رانا احسان هغه منصور الشاه سره یو پودکاسټ کې ناستو چې منصور الشاه ته تاسو کو کچره د امریکای په پریشر پتا سره راغونو تاسو بس کوي نو هغه ولوي چې امریکای چرته موږ مجبور کو ډیر زیات پریشر را باندې وګورو د ایمن خان رهایی د پاره نو بیا موږ امریکای نه دا ډیماند کو چې موږ له عافیه صدیقی راکې او تاسو راشي د ایمن خان بوزي. نو منصور الشاه صاحب چې کوم دی منصور علی شاه صحافي منصور علی شاه هغه ډیر زبردست جواب ورکړی دی وای دا خبره د ټوټلی غلطه کا غلطه د زکه کو چې ایمن خان سره د امریکای باشنده نه چې تایله وی راشي ایمن خان مخبل بوزي یو مولا عافیه صدیقی راکې. ایمن خان د پاکستان باشنده دی او دا موقع تاسو الله پاک درکړو چې کله تاسو ریمن ډیوس را نیولیو ریمن ډیوس چې کله تاسو ګرکړو تاسو له پکارو چې هغه ټایم امریکای نه د عافیه صدیقی ډیماند کړو چې ریمن ډیوس په اله درکو چې تم له عافیه صدیقی راکې نو تاسو د ایمن خان په سر باندې عافیه صدیقی را رها کوي ولی ایمن خان د امریکای باشنده دی ایمن خان سره د امریکای پاسپورت دی لکه خې بیزته کړي بیا سره غریب سره ماته نه وي نو دا د مسلم لیگ نون حکومت ترورا. نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې